السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د گرفتارۍ حکم یو ځل بیا جاری شو. د عمران خان د پارټۍ د پی ټی آی نه تر اوسه پورې څومره پورې کسان استعفا ایستلې ده، د پنجاب نه، د کې پی کې نه، د سند بلوچستان نه، د ټولو صوبو مکمل معلومات په در سره دی ویډیو کې شریک کوم. د عمران خان چې کومه گرفتارۍ حکم یو ځل بیا جاری شو، په کم کیس کې دا حکم جاری شو، په هغې باندې هم په دی ویډیو کې خبره کوو. ټول نه پیدا راځو چې اجاز چودھری چې کوم دی د پی ټی آی نه تعلق لري، هغه نن ریلیز شو. ریلیز کېدو نه ډایرکټ هماغه ټایم واپس ارست کړی شو. ډاکټر یاسمین راشد چې کوم دی دا یو بزرګ خاتون ده چې دا د پی ټی آی حصه ده. دا اعلان وکړ چې زه پی ټی آی په یو شرط کې هم نه پرېږدم، چونکې دا اوس هم دنده ده، په دې باندې ریمانډ هم ایستلی شوی 3 ورځې، خو بیا هم دا اعلان وکړ چې زه پی ټی آی په هیڅ قانون نه پرېږدم. ډاکټر حیدرعلي چې کوم دی پی ټی آی پرېښه او پی 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 پاکستان پیپلز پارټي کې شامل شو، شمولیت اعلان وکړو. جاوید اختر انصاري هم پی ټی آی پرېښه، خو بلې پارټۍ سره لا اعلان نه دی کړی. بل طرف ته که موږ راشو، ډېر داسې خلک دي چې پی ټی آی پرېږدي، ډېر داسې ایم ان اے ایم پی ایس دي چې پی ټی آی پارټي پرېښه. څه پکې دا خبره کوي چې موږ سیاست بیخي څه ټایم دپاره ریسټ وایستو، موږ بلې پارټۍ سره اعلان نه کوو، او ډېر کم کسان دي چې هغوی نورو پارټي جوین که نورو پارټو سره اعلان وکړو چې د عمران خان په کم کیس کې دوباره گرفتارۍ وارنټ جاری شو. عمران خان یو خاتون جج له دمکي ورکړې وه، چونکې دمکي داسې غټه دمکي نه ورکړې، خو ورله ویلو چې زه به تا باندې قانوني کاروایي کوم. اوس څه میټر هغه ټایم کې ولې عمران خان داسې وي، چونکې جج له دمکي ورکول دا غیر قانوني ده او انسداد دهشتګردي. دا مقدمه په عمران خان په دې دمکۍ باندې لګېدلې وه. همدغه دمکۍ کې چې کوم دی عمران خان باندې یو ځل بیا د ارسټ کېدو وارنټ جاری شو. په دې دمکۍ په وجه باندې دې دمکۍ چې کوم دی عمران خان له ډېر زیات مصیبت جوړ کړی دی چې د خاتون جج له ولې دمکي ورکوله. عمران خان ډېر داسې کیسز دي چې هغه کیسز کې عمران خان په ضمانت باندې رها دی، خو دغه کیس چې کوم دی د خاتون جج له چې دمکي ورکړې ده، په دغه کیس کې د ضمانت نشته، نو ځکه د دغه کیس په وجه باندې عمران خان پسې یو ځل دوباره د ارسټ کېدو وارنټ جاری شو. اوس پر راشو چې د پنجاب نه څومره پورې کسانو استعفا ایستلې، د پنجاب، د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د سند، نو ټول نه زیات استعفا چې کوم د پی ټی آی پارټۍ نه ایستلی شوې ده هغه د پنجاب دي. تقریبا 20-22 پورې کسان چې کوم دي هغه د عمران خان د پارټۍ نه د پنجاب استعفا ایستلې ده. پای کې چې فواد چودھری، شیری مزاری، فیاض الحسن چوهان، مخدوم افتخار الحسن گیلانی، میا جلیل احمد، قطب فرید، عامر محمد کیانی، ډېر داسې نمونه دي چې نمونه زه اوس اخلم ویډیو پې هم لینت کېږي او کېدای شي تاسو هم بور شئ. د خیبر پښتونخوا نه تر اوسه پورې 8 کسانو د پی ټی آی نه استعفا اعلان کړی دی. د بلوچستان نه تر اوسه پورې 10 کسانو او د صوبې سند نه هم تر اوسه پورې 10 کسانو د پی ټی آی نه د استعفا اعلان کړی دی. دې کې تاسو له ما ووایي چې 80-90% داسې کسان دي چې بلو پارټو سره اعلان نه دی کړی، ډېر لیمیټډ کسان دي، 300 کسان دي چې نورو پارټو کې شامل شو، څه پی 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 کې شامل شو، او 2-3 داسې دي چې مسلم لیگ نون کې او مسلم لیگ قاف کې څه کسان شامل شو او څه پکې دغه پاکستان پیپلز پارټي کې شامل شو. او زیات میجارټي چې کوم دا هغوی وایي چې موږ یو پارټۍ سره هم نه شامل کېږو، موږ سیاست نه بریک کوو، او ډېر داسې کسان دي چې وایي موږ پی ټی آی نه پرېږدو، پی ټی آی زموږ پارټي ده، موږ صرف عمران خان نه خپلې لارې جدا کړي، زموږ چې کومه عهده وه په پی ټی آی کې، کومه عهده موږ له عمران خان راکړې وه، موږ صرف هغه عهده پرېښه، نور موږ پی ټی آی نه پرېږدو. ډېر پکې داسې خبره هم کوي. نو په دې ویډیو کې صرف دغه اپډیټ تاسو لپاره چې عمران خان یو ځل بیا ارسټ وارنټ هغه پسې جاری کړلی شو. عمران خان به چونکې عدالت کې هم پیش کړي، کېدای شي ضمانت ولا هم په دې کیس کې ملو شي. صرف په دې کیس کې عمران خان له ضمانت نه دی ملو، نور ډېر کیسز په عمران خان باندې دي چې هغې کې په ضمانت باندې رها دی. بل ډېر ملګري زه دا ویډیو نیوز سره ریلیټډ ویډیو اوس جوړوم، نو ډېر ملګري کمنټ وکړي چې ته پکې د پارټۍ سپورټ کې، نو کمپلیټلی پارټۍ سپورټ نه دی، صرف اور صرف نیوز تاسو سره شریک کول دي. که هغه د هرې پارټۍ سره وي، زه به کوشش کوم چې اتنټیک نیوز تاسو سره شریک کړم، چې کم کې حقیقت وي، کم کې ریالټي وي، دروغ نه به انشاءالله ځان ساتو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.